دې کې جی دا تاسو خبره وکړه د هندوستان چې را آرټیکل لیکلی و موږ داسې ډېر هندوستاني صحافیان او آترز هغه ولیده جی چې هغوی هم بیا دا لیکي چې یاره دا بین الاقوامي بارډر نه دی هسې د دغې په شا د انډیا څه مقاصد کېدی شي انډیا غواړي چې پاکستان کې د ګډوډ وي او د پاکستان او د افغانستان تعلقات یې چېرته ښه نه شي. د هندوانو یو فلسفه ده، د هغې یو رایټر تیر شوی دی کټولیا دا وایي د انیمی اف مای انیمی از مای فرینډ، زما د دشمن زما دوست دی. او هغه دا وایي چې زما د ګاونډي چې څوک ګاونډي دی د سره دوستي وکړه. نو د هغې سټریټیجیک مقاصد دي چې د پاکستان او افغانستان تعلقات خراب وي، نو دا د هغوی په ګټه دي، د هغوی په فایده کې دي، د هغوی به د افغانستان سره ښه تعلقات دي. په کار دا و چې زمونږ د پاکستان او د افغانستان تعلقات ډېر زیات ښه وي، ولې چې دواړه مسلمانان ملکونه دي، دلته پښتانه هم د 2 کروڑو نه زیات دي، هلته پښتانه دي، نو تګ راتګ په کار دی چې ښه وي، تعلقات ښه وي، خو د بدقسمتۍ نه داسې نه دي. نو د انډیا مقصد دا دی چې د پاکستان او د افغانستان منځ کې دی جنجال وي، تعلقات یې خراب نه وي. د دغې مقاصد دپاره د هغوی رایټران وخت په وخت باندې مختلف شوشې پرېږدي. مثلا د هغوی یو رایټر دی دیپک باسو، دا په ناګاساکي یونیورسټۍ کې پړهایي کوي، اکنامکس پړاوی، او هغه یو مضمون ولیکلو څه وخت مخکې چې یاره د زمونږ خیبر پښتونخوا چې ده دا برټش انډیا ته په لیز ورکړی شوی د 100 سال. او چې ما کله په دې ریسرچ وکړو د انګریزانو او د افغانستان ترمنځ چې څومره معاهدې شوي، ډیورنډ معاهدې یوازې نه، څومره معاهدې چې شوي دي، په هغه ټولو معاهدې کې د لفظ لیز نشته. نو د دروغو وزر نه وي، هغه بیا دروغ ثابتېږي، خو خواري کول غواړي، کوشش کول غواړي، او که کوشش ونه کړی شي نو بیا هغه دروغ په معاشره کې دومره ځای ونیسي او ډېر اثر وکړي. دا د پروپاګنډا اصول دي، وایي دروغ بار ووایه چې خلک دا رښتیا وګڼي. نو دا د هغې مقصد دپاره، د دې مقصد دپاره هغوی بار دا کوي. سر د 1893 چې دا کومه معاهده یادېږي چې دغه وخت کې دا معاهده وشوله، اصل کې د دې څه بیکګراونډ دی یا دې کې بیا وروسته څه وشو او دا خبره څنګه ده چې دا کوم خلکو ته کېږي؟ یاره جي داسې وشوه چې د دې معاهدې دپاره انګریزانو افغانستان ته ریکویسټ نه کړی، بلکې امیر عبدالرحمن انګریزانو ته 4 پیرې ولیکل چې زما سره دا بارډر تاسو معلوم کړئ چې د برټش انډیا او د افغانستان پوله کمه ده. اول ځل امیر عبدالرحمن چې کله انګریزانو ته ولیکل نو هغوی جواب ورنکړو، د په 2م ځل باندې بیا خط ولېږو. نو انګریزانو ورته جنرال رابرټ مقرر کړو چې جنرال رابرټ به درشي، تا سره به خبرې اترې وکړي، دا معاهده به وشي او پوله به معلوم کړی شي. امیر عبدالرحمن جنرال رابرټ نه خوښو، ولې چې هغه د 2nd انګلو افغان وار کې هغه یو اکټیو رول ادا کړی و، نو هغوی دی بدي شو. نو امیر عبدالرحمن خپل کتاب کې دا لیکلي دي چې ما ته دا سوچ وکړو، دا خیال مې وکړو چې جنرال رابرټ خواستم یو 2 میاشتې پس ریټایر کېږي. نو دا انګریزانو ته وایسرای ته یو 3م خط ولېږو چې دا کار ډېر ضروري دی، خو په موقع به یې کوو. موقع دغه چې جنرال رابرټ ریټایر شي. نو یو څو میاشتې پس جنرال رابرټ ریټایر شو، نو د 4م خط ولیکلو وایسرای هند ته، او هغې کې ورته دا ولیکئ چې تاسو ماته مارټیمر ډیورنډ راولېږئ، ولې چې دی زه پیژنم، د ده سره زما اشنایي ده، د ده سره خبرې کولې ماته اسان دي. او د دې نه علاوه مارټیمر ډیورنډ چې ته دري ډېره ښه ورته، فارسي ورته ډېره ښه ورته. نو د دغې امیر عبدالرحمن د دې 4 ځله درخواست نه پس دا وفد پېښور ته رالو، او د پېښور په لاره باندې تورخم ته لاړو، او د تورخم نه جلال آباد ته راړو، په جلال آباد کې شپه وکړه، او نیکسټ ډے دوی کابل ته لاړه، او په کابل کې د دې 55 ورځې خبرې اترې وشوې، او د هغه خبرو اترو نه پس 2 معاهدې وشوې. یو معاهده د روس سره د بارډر په حواله وه، او دا 2م معاهده د هندوستان او د پاکستان د افغانستان د بارډر په حواله وه. نو او بیا امیر عبدالرحمن د دې معاهدې نه دومره خوشحاله و چې هغه بله ورځ باندې یو دربار یا یو فنکشن یې ارینج کړو. نو یو د فنکشن په شروع کې د تقریر وکړو، او بلې په اخره کې وکړو، او خپل قوم ته وی چې تاسو خوشحاله اوسئ چې زموږ
د انګریزانو سره زمونږ پوله معلومه کړه شوه او مارټیمر ډیورن هم په دغه موقع باندې تقریر وکړو خو هغه په انګریزي کې نه هغه په فارسي کې تقریر وکړو په درې کې وکړو او د مخې د څه کاغذ هم نه نیولې ایکس ټیمپو داسې زباني تقریر وکړو او امیر عبدالرحمن د دې معاهدې نه دونه خوشحاله و چې کله واپس دا خلک راځي هندوستان ته نو امیر عبدالرحمن دې ټولو لکه د مارټیمر ډیورن د ټیم چې کوم ممبرانو دې ټولو ته تحفې ورکړې په دې کې یو کس ته د هغه نوم دی ډونلډ جے ایس ډونلډ هغه ته انعام ورکو مارټیمر ډیورن ته ګولډن سٹار ورکو او دغه خلکو ته 33,000 روپۍ په دغه وخت کې ورکړه وی دا خرچه ده نو مارټیمر ډیورن په خپل یاداشت کې لیکي زه ډیر حیران وم ډیر پریشان وم چې دای څه وکړه نو لکه تاسو لکه زه څه تحفه درکوم خو مطلب زه خوشاله یم کنه خوشاله ما که خوشاله نه نو زه به تاسو نه تحفې درکم نه به تاسو له ایوارډونه درکم نو امیر عبدالرحمن ته ډیر زیات خوشاله و او د هغې نه پس بیا نور د افغانستان چې کوم حکمرانان وو هغه هم خوشاله وو دا د پاکستان جوړېدو نه پس دا مسله شروع شوه څوک وایي 100 ساله ده څوک وایي نه ده څوک وایي دا علاقې ته اخیستل شوې دا نه ده نو دا چې کله پاکستان جوړېدو نو مسله جوړ شو د افغانستان دا خیال و چې انګریزان ځي نو خیبر پختونخوا به موږ ته میلاو شي افغانستان ته میلاو شي چې میلاو نه شوه نو بیا دا مسله ته جوړه شوه ښه یعنی په دغه کومه معاهده چې ودې کې دا نه ولیکلی شوي چې 100 کالو دپاره دا دي او 100 نه پس بیا نه چې دې معاهدې که مونږ آرټیکل 2 او 3 وګورو نو په هغه کې دا وایي چې افغانستان will at no time interfere on this side of the border and the British India will not interfere and at no time on that side of the border نو د نو ټایم مطلب یو صدی نه ده زر کاله نه دي 200 کاله نه دي 1500 کاله نه دي دا یو دایمي معاهده ده د دې نه علاوه افغانستان دا وایي چې دا معاهده مونږ په 1949 کې ختمه کړې ده نو په دې معاهده کې تاسو وګورئ دې کې مونږ انګریزي کې یا په انټرنیشنل لا کې ورته سنسټ کلاز وایو بعضې خلک یې ترجمه غلطه کوي نور پرېوته نه د دې مطلب ډیوریشن دی ټایم دی لکه دې معاهده کې څه ټایم نشي چې دا به کله ختمیږي کله به رینیو کول غواړي نو لکه د 100 سال ذکر چرته نشته کم از کم ما ته په ډاکومنټس اوسه پورې نه دی میلاو شوی او که چاته میلاو شوي او زموږ سره شیر کړي یا تاسو سره نو دا خو ډېره خوشحالۍ خبرې خو دا به د اخبار آرټیکل نه وي دا د کتاب نه وي دا د ډاکومنټي اوریجنل ډاکومنټي